ګرانو کتونکو دې وخت کې موږ جامبل کوکارې په روډ باندې موجود یو. د ډېرې مودې داسې په دې روډ باندې کار شروع دی لیکن کار د ختمولو نوم نه اخلي. د وجې معلومولو دپاره د علاقې د مشرانو سره ملاوېدو کوشش کوم لیکن د هغې نه مخکې په دې روډ چې کوم ګاډي چلېږي دا خلکو سره یو څو خبرې کوم. راځئ موږ سره. زمونږ دا روډ دی غالبا څه د دې 18 میاشتې اګریمنټ و او د دې غالبا څه د 2.5 کالونو سیوا وشو. دا روډ په ډېر بد حال دی. دا دوړې دا به تاسو یې نه دا ټول خلک یې بیماران کړو دغه یې کړو خو مزید د دې هېڅ حل نه وځي. ټول دا څومره مخلوق چې دي په دې باندې بیا په ورسره دا معاهده وشوه چې اوبه پې اچوئ نو اوبه هم د دې خپله مرضي ده که چېرته په هفته کې پې یوه پیره واچولی شو او که پې په دویم هفته واچولی شو او که پې وانه اچولی شو. زمونږ روډ ډېر زیات خراب دی چې تکلیف دی. دوړې دي مریضان دي مونږ سره او هغه څه مریضان داسې چې هغه اپریشن وکړي نو دا لار چې ده د دې ځای نه واله تر د بونیره پورې دا لار اخوا تللې ده نو هغه په لارې دومره په عذاب شي چې د هغو اپریشن او مریضان ماشومان هغه ټول په عذاب شي واپس لکه د هسپتال د وړو قابل پاتې نه شي. بل موږ لکه د ټیرونو نه اخلاص کړو په مخه ټیرونه اخلو میاشت پس ټیرونه اخلو او بس دا روډ دی او دا دغه دی دغه حال دی. بس دا روډ جوړ نه شو دا خو به خوړ کې تللی نو هغې څونه وخت وشو که نه دغه ګاډیو نه خلاص کړو. زموږ دا روډ دی جي کم ټیکهدار چې پې کار شروع کړی دی هغه نیسمن و هغه نیسمن دی. ټیکټر ورسره نشته خلک یې د بیماریانو باندې مبتلا کړی چې ټیکټر پې وګرځئ اوبه پې واړئ دا تشې دوړې دي. ګاډو والا یې د ګاډو نه خلاص کړل. د بایپاس په روغ بایپاس باندې هغو روډه چې نور ترکول پې کوي. د ګرین چوک نه والا د بایپاس ته چوکه پورې هغو نور ترکول وکړل. کم خراب روډ چې دی د اوسه پورې دغه شان پروت دی. زه به څه ووایم خو دې سړک ته وګوره نالې ټولې ورانې دي چې باران وشي ټول اوبه په سړک بهیږي. موجوده حکومت تقریبا دا 4 کاله پوره شو 5 روان دی او زموږ د دې غریبانو خلکو دا حال دی. اوس یو مریض فقط اغستی او د دې روډ د لاس هغه دومره وډچېده چې خدای خبر هسپتال ته بیا روغ رسېدلی یا به نه. تقریبا 2.5 کیلومتر روډ جوړ شوی دی او 3 پیرې د دې افتتاح شوي ده. 2 پیرې ولې وزیر اعلی راغلی دی ښه غټ غټې تختۍ پې لګېدلي دي چې یاره مونږ 21 کیلومتر روډ رکو خو هغه روډ تاسو ته معلوم دی چې هغه کنډ کړمې دی ځای په ځای باندې صرف یو 2 کیلومتر روډ دغه ځای پورې جوړ شوی نور په بره باندې ټول مکمل دغه شان خراب دی. ګرانو کتونکو دې وخت کې موږ سره اکبر حسین ناظم صاحب موجود دی. ناظم صاحب تاسو د روډ لپاره څه هلې ځلې کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول نه مخکې ستاسو ډېره ډېره مهرباني تاسو موږ له په دې کې مقرره کړه. د روډ لپاره خو اوله خبره دا ده چې دا خبره ډېره اوږده ده خو موږ به په لنډو لنډو دا وکړو چې په دې کې موږ په خنجر مرکوټ کې یو کیس داخل کړی او په هغه کیس کې بیا موږ یو 3-4 تاریخونه وکړو. په هغه تاریخونو کې بیا عدالت یو اډر وکړو. هغه اډر چې ونو په هغې کې دا ټیکهدارانو دا ټول پابند کړو هغو په خپله ځانو پابند کړو چې موږ به په دومره ټایم کې دا روډ تاسو ته کوکارې ته او جامبل ته رسوو. لہذا په هغه ټایم کې هغه روډ مکمل نه شو. بیا دې دپاره موږ ټیکهدارانو سره رابطه وکړه. ټیکهدارانو وویل چې یاره موږ له پیسې لا نه دي راکړي او موږ خپلې پیسې لګولې دي. نو په دې حواله دا کیس چلېدو نو نن په هغې کې زموږ تاریخ و نن 26 تاریخ ته نن موږ عدالت ته تللو او په هغې کې چې دي نو موږ نن فیصله وشوه چې یاره مطلب دی د کوکارې پورې به په یو میاشت کې دننه ترکول مکمل کوي او په جامبل کوم چې پیسې 2 دی په هغې کې به 1 کیلومتر دغه وکړي دا ترکول وکړي. نو سبا به انشاءالله ټیکهداران نه غواړي او هغه ټیکهدارانو به هغو پیسې ورکوي او ټیکهداران موجوده ناس هم دي نو دوی به بیا مطلب دا روډ موږ ته مکمل کوي. دا کومه فیصله چې نن شوې ده نو دا د سیشن جج په عدالت کې شوې ده او عدالت په خپله به دې باندې یو لیټر جوړ کړو او کمپیوټر باندې جوړو نو زه ورته هوښیار نه شوم. په هغې کې باقاعده د اکسچینج صاحب نه د SDO صاحب نه هغو لیکلي واغستو دستخط یې واغستی چې دونه 1 کروڑ 80 لاکھ روپۍ به مونږ ون والے له ورکوو او 1 کروڑ روپۍ به مونږ هغه له ورکوو. لہذا که دوی د عدالت په دې پاره بیا هم نه مني نو بیا خو جیل ده جیل ته به ځي او بله یوه لارې نشته د جیل لارې ده. پاس ټیم کې یو سړی ټارګېټ شي عام تم لکه څنګه چې مونږ ټیکهداران ټارګېټ شوي چې تاسو کار نه کوئ. تاسو زما کار وګورئ چې د سټارټینګ نه ما کم پوزیشن من کار روان کړی الحمدلله ډېر ښکلی پوزیشن مې کړی دی کار او خپل حد نه مې ښه کافي سیوا کړی دی. اوس هم موجوده ما ته پیمنټ دون نشو ما خپل کار نه څونه تقریبا 2 کروڑ 25 لاکھ روپۍ ما ایکسټرا لګولي دي. مزید اوس هم زه کار کوم روان یم هم د دې عوام دپاره کوم چې ما سبا څوک ټارګېټ نه کړي ما چې ما داسې ونه وایي چې لکه ته کار نه کوې ټیکهدار کار نه کوي. نو به هر حال زه انشاءالله ډېر زیات مطمئن یم د دې فیصلې نه چې خیر انشاءالله دوی موږ ته فنډ راکړي او زه دا کار په مزید یو میاشت کې انشاءالله دننه ختم کوم د خیره سره
بل زه عوام ته دا درخواست ورکوم چې زموږ سره تعاون کوي چې زموږ دا کار په ډېر انتهایي ځکه پوزیشن باندې روان شي ځکه چې ما سره کله عوام دغه نه وي که نه عوام ما سره هیلپ نه کوي نو دا کار یو میاشت زه په 10 میاشتو هم نشم رسولی دا یو درخواست مې دی عوام ټول ته دی چې موږ سره انتهایي تاسو تعاون کوئ زیاتر ګاډ ور راځي ګاډ ورته هم دا درخواست دی چې هغه لږ زموږ د کسان کم دی کار کوي چې کم از کم لږ سلو کېږي د کسان ته خیال کوي چې هلکه کار وکړي کم از کم کسان ته سپکې وینا ورته نه کوي دا نه کوي مونږ عموما زیات تر ګورو ډېر ځای انتهایي خفه شو چې مونږ راغلي هم ستاسو دپاره یو تاسو ته کار کوو په منځ کې خلک راشي مونږ ته جګړې کوي کنځلې ویناګانې کوي نو زما تاسو دا فیل دی چې کم از کم مونږ سره لږ هیلپ کوئ چې کار زر ته زر ختم شي ګرانو کتونکو تاسو د ټیکهدار ناظم صاحب خبرې واورېدې امید لرو چې دوی خپل وعدې سره تر سره پوره کوي روما خان پاسون نیوز کوکاري سوات